معاشي بنیاد باندې موږ زه د دغه نیکانو خلکو نه رهنمایي واخلم د هغوی پیروکار شم او هغوی چې راته کومه لار وښیي نو بیا په هغې باندې عمل نو په دغه بنیاد باندې چې زه معاشي او عقیدتا په عباداتو کې او همدغرنګې په معاملاتو کې او د چاپېرچل زندګۍ د تېرولو ټول بنیادي اصول چې زه زده کوم د جومات د امام به زده کوم او راځم او د هغه نه رهنمایي اخلم نو دا تر اوسه پورې چې مسلمان سناسر غړ دی او اسلام باقي پاتې دی دا صرف او صرف په دغه بنیاد باندې پاتې دی چې د مسلمان د خپلو دیني رهنماګانو سره یو ربط او تعلق پاتې دی اوس په دور حاضر کې داسې حالات شروع دي چې د دغه خلکو په نیکانو خلکو سره د مسلمانانو په اړیکو کې نفرت ورچوي او د دغه نفرت د پیدا کولو دپاره عالمي کفر لګیا دی محنت او کوشش کوي چې د قرآن سره کوم وابسته خلک دي چې د عام مسلمانانو د دغه خلکو سره رابطه ختمه شي چې په دغه خلکو باندې دوی بد اعتماده شي او د دغه بد اعتمادۍ په صورت کې هغوی دا فایده اخلي چې کله مسلمان د قرآن نه لرې شو بیا چې دلته موږ څه وایو نو هغه نه مني او هغه تاسو وکتل چې لږ وړاندې موږ لاړ شو نو زموږ په اړه کې د مدرسې د طالب علم یو قدر او عزت و چې د طالب نوم به واغشتی شو نو هر چا به یې قدر او عزت کوه وایي زه طالب علم یم زه طالب یم نو زموږ د کور نه به هغه له وظیفه م راوته د هغه جامې به مونږ کور ته وړې جامې به مو له مونږ وینځلې د هغه د هر شي خیال به مونږ ساتل وایي دا د علم طالب دی او راغلی دی د ده به مونږ قدر کوو دا زموږ مېلمه دی هغه طالب عالم کفر مونږ ته دومره بدنام کړو چې پرون نه بله ورځ وړو ته ناست وم سبق مې ورته ښه د وړو په ذهنونو کې د ماشومانو په ذهنونو کې د تعلیم هغه هاکسه ده نو ما هغه وړو ته ویل تاسو دا سبق زر زر ووایئ مې ما د طالبان جومات کې ناست دي کتاب ورته ویل نه ما ته قاري صاحب طالبان جومات ته راغلي نو ما ورته ویل او که نه مې طالبان دي وایي نه هغه خلک چې ولي هغه طالبان دي نو ما یې نه طالب دې ته نه وایي چې هغه خلک وجني ما هغه د قرآن زده کړه کوي مې تم قرآن ته ناست یې قرآن زده کوي مې تم طالب یې نو زموږ د ماشومانو په ذهنونو کې د تعلیم هاکه څه پرېوته چې دا د انسانیت دشمن دی دی خلک وجني دی ما د تعلیم بدنام د تعلیم کیفیت په څو جامې به هغه څنګه اچولې وې ښه مزېداره په سنت طریقه باندې به پګړۍ والې وه په سنت طریقه به د هغه ګیره وه په سنت طریقه به د هغه جامې وې هغه جامه هغه پټکي هغه یې راته بدنام کړو هغه صورت چې څوک اختیار کړي وایي دا طالب دی او هغه ته د دهشتګرد نوم ورکړي وایي دا دهشتګرد دی هغه شکل و صورت چې څوک اختیار کړي هغه ته نن سبا خلک دهشتګرد وایي همدغه طرز عمل ته په دې ملک کې شروع دی لګیا دی زمونږ په زړونو کې د علماو نفرت ورچوي د تعریف سره یې خو نفرت پیدا کړي زه پوه نه یم خو زما په کور کې چې ماشوم وي او هغه ته د تعلیم نوم اخلي نه به یریږي دغه رنګې لږ وخت پس به عالم تاسو ته دومره بدنام کړي چې تاسو بیا د عالم نوم اورئ نو تاسو هم بیا تښتئ د هغه ځای
او بیا یو وخت داسې را روان دی که تاسو عوام د دې علماو سره او د نیکانو خلکو سره ملګرتیا ونه کړه نو یاد ساتئ چې بیا به هغه وخت عن قریب راشي چې ځان ته به په نوم باندې مسلمانان وایو خو مسلمانان به پاتې دي لکه زموږ په ملک کې چې اوس کومه ایجنډه شروع ده نو عالمي کفر هغه خلکو ته مسلمانان وایي تاسو خو کلمه وایئ قرآن منئ پیغمبر منئ تاسو خو مسلمانان یې او موږ ته دغه علما وایي چې دا خلک مسلمانان نه دي بلکې دا قادیانان دي دا د اسلام نه خارج خلک دي او عالمي کفر هغوی ته مسلمان وایي بیا به موږ ته دغه تمیز نشو کولی ځکه چې موږ دې ته ګورو چې یاره عالم دې ته وایي چې ښه مزېدار پټکي یې په سر کړي وي سپینې جامې اچولې وي کرتې اچولې وي او لاسو کې تسبیح نیولې وي او پنځه وخته لمونځ کوي بس دا عالم دی اوس چې زه د عالم سره ناست نه یم او ما دې ځان پوه کړي نه وي نو زه خو به هر چا ته چې دغه صورت اختیار کړي هغه ته به زه عالم وي نو قادیانې چې په کوم صورت کې راځي ښه مزېدار په داسې په صورتو برابر وي چې په هغه کې ته شک نشي کولی چې دا مسلمان نه دی ځکه چې د هغه عقیده خرابه ده او ستا د ملک قوتونه دا د هغه په شا باندې ولاړ دي د هغه تنفس کوي اوس لومبي خو دا شروع ده چې دا عالم تا ته بدنام کړي چې تا ته دا عالم وایي چې دا قادیاني دی دا مسلمان نه دی نو چې ستا په دغه عالم باندې اعتماد ختم شي نو ته به د هغه دا خبره ومنې چې واقعي ده دا خو مسلمان دی دا قادیاني نه دی خو چې ستا تر څو پورې په دې عالم باندې اعتماد باقي وي او ته د ده خبره منې نو ته د دغه خلکو خبرې ته غلطه وایې ته وایې چې واقعي د خلک غلطه وایي دا اوسه پورې چې ته دا وایې چې قادیاني کافر دی ولې ته وایې دا خبره دا ځکه وایې چې تا په دې خپل عالم باندې اعتماد کړی دی د ده دې خبرې ته ته رښتونې وې چې او دا تا ماته څه ووایي دا ټیک دي زه خو په دې خبرو باندې نه پوهېږم خو چې تا راته ووایي نو بس بلکل ټیک ده اوس دا سازش شروع دي چې زموږ په علماو باندې عوام بد اعتماد شي او د دوی نه وروستو شي او دا خبره شروع ده تاسو نوجوانانو ته وګورئ دا نوجوانان لګیا دي په علماو پسې کنځل کوي دا څومره د افسوس خبره ده عالم دی اکه په هر ځای کې دی خو چې نوم د عالم ورکړی شو هغه عالم دی هغه ستا دپاره د عزت دی د هغه به تر قدر او عزت کې یو کمزوري مسلمان ایمان والا چې هغه دا نشي برداشت کولی چې زه خپل کور ته حرامه روزي راوړم او ولې ورکړم خپلو بچو له هغه چې الله پاک شراب حرام کړي دي نو هغه شراب نه څښي کمزوري مسلمان دی هغه د زنا نه حتی الوسه کوشش کوي چې زه د زنا نه بچ نو ته ځان ته سوچ وکړه چې ستا کمزوري ایمان دی تا سره علم نشته صرف د اسلام نوم درکولی دی ځان ته مسلمان وې او ته د دې څیزونو نه ځان ساتې نو چې یو د پیغمبر په مسند باندې ناست وي او د پیغمبر وارث وي په هغه باندې ته دا ګمان ولې کوې چې دی به رشوت اخلي په هغه باندې ته دا ګمان ولې کوې چې دا شرابخور دی په هغه باندې ته دا ګمان ولې کوې چې دی به زما ملک خرڅ کړي او زما ایمان به خرڅ کړي هغه داسې وکړي چې ته یو کمزوري مسلمان یې ته دا نه کوې نو چې هغه ځان ته د پیغمبر وارث وي هغه دا کار وکړي نه هغه هېڅ چېرې دا کار نه کوي د دنیا دا نظام دا ټول په اعتماد باندې روان دي دا تر اوسه پورې چې زموږ دا ایمان باقي پاتې دي موږ په دې خپلو مشرانو باندې اعتماد کړی دی د هغوی خبرې ته هم سمه ویلي دي ځکه دا ایمان زموږ تر اوسه پورې باقي پاتې دی که دغه اعتماد د منځ نه ووته نو بیا نو ایمان باقي نه دی پاتې صرف دغه اعتماد چې موږ کوو په دغه خپلو مشرانو باندې او په دې خپلو علماو باندې نو زموږ د ایمان به تحفظ وي اسلام به باقي پاتې وي
مسلمانی به باقی پاتې وي زموږ د ملک پاکستان دا به باقی پاتې وي نو ان شاء الله زموږ په خپل علماو باندې په مشرانو باندې اعتماد وي چې هغوی موږ ته کومه خبره کوي نو هغه به زموږ د ایمان لپاره زموږ د اسلام لپاره زموږ د ملک لپاره هغه د خیر یو ذریعه وي په دغه بنیاد باندې نن سبا علما راپاسي او تاسو ته اواز کوي چې خلک د ختم نبوت چوکیداران یو د دغې د تحفظ لپاره به موږ اواز اوچتو نو د ختم نبوت چې زموږ دا ایمان دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخري پیغمبر دی د ده نه وروسته بل پیغمبر راتلونکي نشته دی دا زموږ ایمان دی اوس د دغې لپاره کفار یهود او نصارا خپل ایجنډانې دلته رالیږلي دي کینولي دي زموږ په سټونو باندې او هغوی د دغې لپاره یو کوشش شروع کړی دی یو محنت یې شروع کړی دی او تاسو ته قسمه قسم نور د دنیاوي تکلیفونه هغه رارسئ او مقصد یې بل دی چې ستاسو توجه بل طرف ته واړئ وروڼو نن سبا څو ورځې وړاندې مونږ یو احتجاج وکړو تاجران راوتي و غړ پاکستان کې یو احتجاج وشو او داسې احتجاج وشو چې په تاریخ کې داسې احتجاج تاجرانو چرته نه دی کړی دا به ټول مسلمانان نه دي خبره دا احتجاج په څه باندې وشو دا په دې باندې وشو چې مسلمانانو باندې ګراني راغلې ده او دا مسلمانانو باندې منار او لوک او تند راځي او بل طرف ته موږ ته علماو اواز اوچت کې مسلمانانو تاسو باندې داسې وخت را روان دي چې ستاسو ایمانونه به خرڅېږي او سلب کېږي به تاسو باندې به قادیاني راځي او تاسو به هغه قادیاني ته بیا مسلمان وایي ستا د ملک قانون به هغه دا وګرځي چې هغه به قادیاني ته مسلمان ووایي دا یو کوشش شروع دی یو محنت شروع دی د هغې دپاره تاسو د علماو اواز وکړو نو زما دا درخواست دی تاسو ته چې څنګه تاسو د خېټې دپاره احتجاج کړی او ملکګیر احتجاج هم کړی او تاسو راووتئ چې سبا به په موږ باندې ناره راځي او دغه ناره چې راځي او یو شی راته ګرانېږي نو موږ د دغې خلاف راوځو اوس زموږ ته ایماني تقاضا دا ده چې موږ ته علماو دا اواز وکړو چې تاسو باندې ایماني ډاکوان راغلي دي تاسو نه ایمان پټوي اوس په د هغې خلاف هم تاسو راوځئ اواز به اوچتوئ اوس به موږ ګورو چې یاره د خېټې دپاره موږ څومره اواز اوچت کړی او څومره خلک راوتي او اوس د ایمان د تحفظ دپاره څومره خلک راوځو نو د زیارت په ورځ باندې راتلونکي زیارت انشاءالله مازدیګر مانځله به موږ پېښور ته ځان رسوو او هلته به دا اواز اوچتو چې مونږ د ایمان غلو له لاره نه ورکوو او دا د ایمان غله دا به مونږ دلته نه پرېږدو د دغې لپاره به مونږ وځو دا خبره به تاسو دلته واورېده خو تاسو به کور کور ته رسوئ دا خبره چې یو مسلمان هم داسې پاتې نه شي چې هغه وایي زه خبر نه وم څنګه چې مونږ د خېټې دپاره اواز اوچت کړی و دقسې به مونږ اوس ایماني اواز اوچتو د ایمان د تحفظ لپاره الله د عمل کولو توفیق نصیب کړي.